Assalamualaikum once again students زه محمد عارف تاسو ګورئ پی آی ټي انسټیټیوټ او ریفرنسز کې لګیا یو موږ نن به وایو جی کیپشنز اوکې سو څه کوو د کلاس سٹارټ اخلو یس راځئ سٹارټ اخلو ډیر سټوډنټس کیپشن څه ته وایي کیپشنز اصل کې وایي ټایټل ته چې کله موږ یو شي له ټایټل ورکو ټیک شو سم ټایمز موږ چې کله بوکس ګورو د میتھمیټکس یا د فزکس په هغه کې موږ سره فګرز ګیون وي یا ټیبلز وي ټیک شو کنه یا شیپس وي ډیفرنټس نو هغه کې موږ سره دا غي ټایټل ویلا دی لکه فور ایگزامپل ټیبل نمبر 1 ټیبل نمبر 2 سدارنګي موږ څه کول شو د کیپشن نه په خپل بوکس کې دا غي ټایټل یو په ورکول شو لیټس سی تاسو ته ایگزامپل درکړم یو ټیکس مې واغستو فور ایگزامپل دلته کې ما سره یو څه شي یو شیپ ته یا چې هر څه د فګر زموږ سره دلته کې نشته دی بهرحال زه ګورم اکویشن شیپس راولم ټیک شو لیټس سی موږ سره دا اکویشن یو شیپ دی ٹھیک شو کنه خو اکثر تاسو کتلی چې دلته کې موږ سره پورا اکویشن وی حل یو سولوشن وی داغه او موږ سره هغه گیون وی نو دل اوس فور ایگزامپل زیو ټایټل ورکوم ولا نو لازم ریفرنس تا اور انسرت کیپشن تر ازما صدا موږ سره شو فګر 1 نمبر آپشن موږ سره لیبل کې موږ تاسو کتل شو شیپ هم گیون دی شیپ ما کریټ کړی دی نو دا ز ډیلیټ کولای هم شمه اور دین علاوه دا درې موږ سره بلټن دي دا موږ نشو ډیلیټ کولای فګر او ټیبل او اکویشن دا لړې موږ سره ویټیک شو کنه سو موږ سره اکویشن دی دا اور اکویشن نمبر 1 دی فور ایگزامپل ته باو د راوستل غواړي یا بیلو ز غواړم بیلو اور ز دا اکویشن ور سره راولم که جست 1 راولم که ته غواړي چې سو 1 وینو ایکسکلود چک کا اور کا غواړي چې نه کمپلیټ تیر شي نو دا غي سلیکشن واخله اوکې نمبر خو حواله شي نمبر ورته دې نه چینج کول شي الف بی تی ورکه یا ای بی سی ورکه زه غواړم نمبر سیم ټو سیم صحیح جست اوکې اور کتل شي تاسو چې اکویشن نمبر 1 تاسو سره تاسو دلته کتل شي چې موږ سره اکویشن نمبر 1 چې کوم دی هغه رالو کلیر شو کنه دا رنګ اوس بل اکویشن یا فور ایگزامپل ما نور یو سنور اکویشن وی دا غي فګر زور کوم ولا نو هغه هم تاسو یو په یو ولا ورکول شي دلته کې سیمپلی او لیټس سی زره زما شیپس تا اور شیپس کې زګورم د کې بیا یو اکویشن یا څه هم چې هغه خو ولا ټیک شو سو لیټس سی ما دغه خو کو نو تاسو کتل شئ څومره اسانه طریقې سره د دې سلیکشن واخله ریفرنس سره شه انسرت کیپشن واخله خپل به اکویشن نمبر 2 اور دا غي پر د دې تر دې پر تاسو الډی کلیئر او جست اوکېګا تاسو کتل شئ چې اکویشن نمبر 2 تاسو سره راغلو کلیئر شو کنه نو ډېر سیمپل دی جی اور مزناک هم دی ټیک شو لکه فور ایگزامپل تاسو سره شیپ وی یا سنور شیپ تاسو سره هغه شیپ هم راوستل شي ټیک شو شیپ ما جوړ کړی تاسو سره میتھډ خایم اوکې سو دا زه ختم اور راځم فور ایگزامپل زوس بیا انسرت کیپشن تا اور اکویشن اور شیپ دا زه ډیلیټ کوم ما جوړ کړی واپس اوکې مې کړو اوکې سو اوس زه تاسو ته خودم چې موږ فور ایگزامپل زیو شیپ راوستل غواړم اور ما سره ټیکسټ دی فور ایگزامپل دا ما سره ټیکسټ دی رینډ اور یو د پیراګراف ټیکسټ راولم زه دلته یو شیپ راولم سو شیپ راوستل لپاره انسرت اني شیپ تاسو راوستل شي اور ریسنټلی یوز شیپ چې کوم د موږ سره یا فور ایگزامپل بیسیک شیپس موږ سره دکې دي زه دا یو شیپ راخلم او دلته مې پټ کړو ټیک شو نو دلته زه اوس کوم شیپ نمبر 1 ولا ورکو انسرت کیپشن تر ازما دلته موږ سره فګر دا خو موږ سره فګر دی نه دا شیپ ته نو شیپ جوړول لپاره زه کوم نیو لیبل تر ازما اور دلته لیکم شیپ ټیک شو کنه سو شیپ نو لیکل اور اوکې مې کو تاسو کتل شي شیپ نمبر 1 موږ سره خپل رالو که تاسو بیلو راواله بیلو کلیک کړئ اور کنه ابو راواله ابو کلیک کړئ ټیک شو اور سو کوي اوکې کوي تاسو کتل شي چې موږ سره دا غي شیپ د برا سو شو شیپ نمبر 1 ډېر خطوګه باندې راغله ټیک شو کنه تاسو هر ځای کې بای هاند یوز کولای شئ دا رنګ کلیر شو نو دا رنګ موږ یو په یو دا استعمال راوستل شو دنه علاوه موږ سره په انسرت کیپشن کې بل آپشن دی آټو کیپشن ډېر مزناک دی انټرېسټینګ دی آټو کیپشن کې تاسو دا کولای شئ چې فور ایگزامپل ته ټیبل جوړول غواړئ اور فور ایگزامپل زه یو ټیبل جوړول غواړم مایکروسافټ ورډ ټیبل نو هغه لازم یو کیپشن ورکوم ولا اور بیلو د آیټم غواړم از ټیک شو کنه اور اوکې مې کړو اوس چې کله فور ایگزامپل دا ما اوکې کړو ډایرکټ زه ټیبل تر ازما اور یو ټیبل رالم نو تاسو کتل شي یو په یو هغه سره په خپل مرزي مطابق مطلب دا هغه تاسو له ډایرکټ آټو ټیبلز درکې دلا نو دا رنګ تاسو کتل چې کله کار کوئ فور ایگزامپل یو بوک لیکل کوئ څه کوئ تاسو ډیر جلدی سره کولای شئ چې خپل بوکس یا فور ایگزامپل تاسو مطلب کې
خپل بوکس کې یا څه کې هم چې تاسو کله داسې څه یوز کوئ نو ایزیلی تاسو کولی شئ چې دلته کې هغه راولئ. کلیر شو کنه سیمپل او جی دنه بعد موږ سره دی په انسرټ کیپشن کې انسرټ ټیبل اف فیګرز دی نو لکه څنګه انسرټ ټیبل اف کانټینټس او دارنګ ټیبل اف فیګرز هم دی دا غي ډیزاین تاسو خو حواله شوی ټیک شو دا غي په منځ کې لاین کوم رنګ تاسو خو خوي فارمیټ څنګه خو خوي ټیک شو لګا نه کلاسیک یا څه شي ز کلاسیک خو ما نو تاسو مطلب دا یو په یو دي نه چینج کولای شو جست اوکے گئی تاسو سره او قتل تاسو چې اوس تاسو سره یو خسته ټیبل جوړ شو د فیګر چې دا کلیک کې تاسو هغه ټیبل ته یو په یو مخکې بوزي کلیر شو کنه نو تاسو ډیر سیمپل طریقې سره کولای شئ چې انسرټ ټیبل فیګر اف ټیبل تاسو کریټ کړئ. آی هوپ چې در دې پورې به تاسو کلیر شوي دنه بعد تاسو لا فور ایگزامپل موږ سره بل یو د کراس ریفرنس دی سو کراس ریفرنس څه کوي ټیک شو کراس ریفرنس موږ سره کوي چې انټرنل لینک جوړږي تاسو سره ټیک شو کنه لیټس سی زلی کوم چې موږ سره دا دی ټیبل اف یا کانټینټس اف ټیبل دی موږ سره یا ټیبل اف فیګرز دی ټیک شو سو ټیبل اف figures دا موږ سره ټیبل اف فیګرز دی او دا څه کوم دلته یو بوک مارک ورکوم ټیک شو انسرټ درلم بوک مارک او نیم ولا ورکوم ټي او اف ټیبل اف فیګرز اوکې مې کړو جست تاسو کتلی شئ چې ټیبل اف فیګر ماوس او کړو زل تر ازم او د یو سره څه کوم دلته کې دا ټیبل اف کراس ریفرنس راوستل غواړم زه نو کراس ریفرنس تر ازم ریفرنسز ته او کراس ریفرنس تر ازم دلته کې زه سلیکشن اخلم د بوک مارک او بوک مارک موږ سره ټي او اف ګیون دی اوکې کا انسرټ کا ټیک شو کنه او کلوز کا سو کتل شي ټیبل اف فیګرز موږ سره دلته کې ګیون شو دا یو په یو تاسو کې تاسو سوري دلته کې یو په یو تاسو ورکول شي ولا ټیک شو کنه زه غواړم چې د دینه بعد ما تراشي او دلته کې تراشه کراس ریفرنس اور ټي او اف سلیکټ کا انسرټ کا اور بیک یو کین سی هیر تاسو اسانه پاس طریقې سره دینه یو په یو تاسو تک کولای شي دینه بعد موږ سره د اپډیټ ټیبل دی نو اپډیټ ټیبل څه طریقه کار دی انټر فور ایگزامپل یو کس راغلو دلته کې نو ورکه واغسته تا نه ټیک شو کنه نو کنټرول انټر سره نه ورکه واغسته که خیالو کې زموږ سره پیجز کې چینجز وشو نو سبا وګورئ تاسو چې کله راشي د دې پیجز نمبر چې کوم دي دا موږ سره اپډیټ شوی نه دي نو د دې سلیکشن واخلا اور جست اپډیټ ټیبل کلیک کا اپډیټ پیجز نمبر اونلی یا ټول ټیبل نو اونلی نمبر کول غواړم تاسو کتلی شئ پیجز نمبر کې موږ سره changes وشول. I hope چې تاسو به دې باندې کلیر شوي یې او کلاس نمبر مو خوند اخیستی ان شاء الله next class کې به index for you or again about table of authorities and then we have mailings a very important tab اور دارنګه موږ سره ریویو دی ډېر سمپل دی MS Word ختمېدو والا دی. Thank you so much for your love and support. Have a good time.